أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. سورة النمل 77 نمبر آیات. په دې 77 نمبر آیات کې د خلکو د پاره رټل ذکر کیږي چې کوم خلک د قیامت نه منکرو او د هغه چې کوم دلیل وای د هغه دلیل ذکر دی د هغه جواب ذکر کیږي. بلته الله تعالی وقال الذين اول بها کسانو کفروا چې کافرانو اذا كنا ترابا وآباؤنا هر کله چې موږ شو خاوري او زمون پلاران هم ائنا لمخرجون موږ دوباره را ایستل کېږو د قبرونو نه ژوندي کېږو. به دی به ویل چې ګوره دا خبره ډېره ناشنا ده، قرآن کې په تفصیل سره ذکر ده چې خلک به دوباره ژوندي کېږي. دا خبره خو زموږ عقل له سره نه رالي. نو ډېر په تعجب او حیرانتیا سره به سوالات کول چې آیا موږ چې خاورې شو زموږ پلارونه او نیکونه چې کوم خاورې شوي دي قبرونو کې، نو دا به ژوندي د قبرونو نه بېرته راوځي. نو دا تپوسونه د پاره د انکار به کول چې دا خبره ممکن نه ده. داسې مطلب لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقینا زمون سره وعده شوی د دې خبرو او زمون د پلارانو سره هم من قبل د مخکینه. ان هذا الا اساطير الاولين، ندی دا مگر قصې د مخکینو خلکو دي. نو دې دوه آیاتونو کې د کافرانو دوه دلایل ذکر شو. قیامت نه دوی منکر او قیامت نه مانو دا غي د پاره یو دلیل دا ذکر کړي چې قیامت ځکه نشته زموږ عقل نه خبره لري، دا عقل نه راځي ځکه نشته. او دویم دلیل دا ذکر کړي دا خواني قصې زړې قصې اثر کې د قیامت اقرار او د قیامت علم چې کوم دی دا غي یقین د آدم علی السلام نه راوونه صدقه زمانه پوری یقیني بحث موضوع تیر شو. او بده کې د چا اختلاف نه، ټول پیغمبرانو په اتفاق او ټول مسلمانانو په اتفاق. نو دی اتفاقی مضمون نه دوی تعبیر په زړو قصو سره وکړي دا زړې قصې شي، یعنی الفاظ یو ته بدل کړی د لپاره چې د خبرې نه انکار پیدا شي. نو حاصل دا شو چې د قیامت نه دوی منکرو او دغه انکار د لپاره دوی د دلایل ویل جو دا چې عقل نه رالي، عقل نه مني. او دوی مدا د زړې قصې دي، خواني قصې دي. د دې دوانو دلایل او دغه اعتراض چې قیامت نه انکار دی دا غي د پاره یو جواب ذکر کیږي. الله تعالی وایي قل ورته وای پیغمبر سیروا لاړ شئ فی الارض بزمک فانظروا وګورئ کیف کان عاقبۃ المجرمین، چې څنګه شو انجام د مجرمانو خلکو. حاصل دا شو چې تاسو قیامت نه مانئ، خدای الله دین نه مانئ، آسماني کتاب نه مانئ. ځکه چې قیامت نه انکار د ټول دین نه به انکار لازمي کیږي د سره. ځکه چې څوک قیامت نشته نو به مونږ څه کوي، به روزه څه کوي، به عبادت څه کوي. او چې قیامت نه نو جنت به کوم ځای کې، جهنم به کوم ځای کې شي. نو د کوم دین نه انکار شو. اوس جواب خلاصې دا ده چې تاسو قیامت نه انکار د کوم دین نه انکار لازمي، د کوم دین نه منکر یې، د آسماني کوم کتاب نه منکر یې. لړن جواب دار د کورون نه وځي هغه زګونو تلاړ چې کوم زګونو کې به د خلکو باندې کافرانو باندې زبردست عذابونه تیر شوي دي. لکه د لوط علیه السلام علاقه، د شعیب علیه السلام علاقه، د نوح علیه السلام د طوفانونو آثار او علامات او دغه شان ډیر علاقې نوري دي. هغه علاقو ته لاړ شي او دغه عذابونو علامات په خپل سترګو باندې ویني چې کوم د ګناهونو په وجه باندې دغه ځګونو کې د عذابونو راغلي دي. نو اندازه به تقول کې چې دین څومره حق او د دین نه انکار څومره لوی نقصان کوي. نو اصل کې دغه سوالات جواب په تخفیف دنیاوی سره ذکر شو چې کله دنیا کې هم سفر وکړي نو به مضمون به صحیح پوي شي چې د دین نه انکار څومره لوی نقصان دی. او آخرت او قبر لاسه کې چې د دنیا در لهم بربادي خرابې در الله او د دنیا کې به هم خوشاله او راز او ترقی او راز پسترګونه نه. نو دا د لن جواب شروع دي دوه سوالات او دوه دلایل او دغه باطل عقیده چې قیامت نشته. دی جنگ عرب خلک خاص کر قریش چې د شام ته تجارت دل، یمن ته بدلل، نو بدغه علاقو باندې بدوی تیریدل. او بیا خاص کر د لوط علیه السلام قوم چې کمزې کې هلاک شوی د هغه ځکه کې غکانی چې کوم ورېدل لږ وسم پراته دي. دغه ځکه کې چې کوم دریاب د بحر میت هغه ته وي، په دغه بحر میت کې د هغه عذابونو آثار په الحال موجود.
او ښکارا علامه دا ده چې په دغه اوبو کې ژوندی سر د سره پاتې کېدی نه شي چې د بل ځګي نه میان او یا چندخان راوړي وربای چې پوري پکې ساور کوي ژوندی پکې نه پاتې کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل چې کله په دغه ځګونو تاسو تیریږئ نو بجلتۍ سره تیریږئ دمی پکې مکوئ اسارهږئ مو په دغه ځګونو کې د الله تعالی د قهر او د غضب علامات اوس موجود د دغه نه دا مثلا معلومیږي چې کوم ځګونو ته کې عذابونه تیر شوي دي درانه عذابونه پر راغلي هغه ځګونو ته چکر ورتل ولته کې تصویران استل ولته کې پاتې کېدل ته شرعاً صحیح کار نه دی البته عبرت د پاره تل سیدی لیدل پکار دي خو بیا دغه ځګینه تیریدل پکار دي ساري د پکې پکار نه دي الله تعالی نبی علیہ السلام ته یقول ورته وایا سیروا لا شی فی الارض بزمک فانظروا وګورئ کیف کان جسرنګ او عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو خلق چې دین نه مانو هغه مجرمانی او د مجرمانو انجام په خپل سترګو ویني چې څه قسم علامات پاتې شو ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تمخ پکې په دوی باندې ای پیغمبره ولا تكن او تمکه په ضيق مما پتنګستیا کې د هغه سنه یمکرون چې دوی دا چلونه سازي د دوی چې کوم تدبیرونه دي او کوم نارواګانې دي سازشونه دي په دې باندې دومره زیات خپه کېږم اصل کې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې کله کوم حق دین د پاره کار کوي د دغه دین په مقابله کې څومره دشمنان څومره په تیزی باندې لګیا دي حرکتونه کوي خبرې کوي منصبي لري او دغه څنګه کې زی په زی باندې ظلمونه او وحشتونه اغازي کړي دي نو بده باندې خپه کېږم ولې به خپه کېږم د ټول احوال الله ته معلوم دي د الله تعالی په نگرانی کې دي الله تعالی دوی له سنگینه سزا ورکوي پر دینه نو بس الله دې حواله ک الله تعالی به سره وګوري ويقولون دیوای متى هذا الوعد چې کله به دا وعده قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې بس دې ټکی له زور ورکړی چې که تاسو وایي چې قران صحیح دی قیامت رښتیا راځي دا قیامت والا وعده رښتونی ده نو بس تاریخ وخایي چې کوم تاریخ باندې دی ورځ راته وخایي تاریخ وخایي سونه مخه پاتې شو قلت ورته وایا په جواب کې عسى نزدې د ايكون ردف لكم چې درپسې به تاسو پسې بعض الذي بعض هغه عذابونه تستعجلون چې تاسو بجلتې باندې غواړي دا هم تخفیف دنیاوی دی جواب وشو په تخفیف دنیاوی سره چې تاسو د قیامت نه انکار کوئ دومره زورم لګول چې کله به یو تاریخ راوخایي او ورځ راوخایي بس دومره پوه شئ چې عذابونه بیخي د نږدې در روان دي او ډېر زر به تاسو خپل قبضه کې د عذابونه راولي او چې عذاب در باندې راغی په خپل باندې به هلاک شي او دغه ساده لپاره مستقر قیامت من مات بقد قامت عليه القيامه چې مړ شوی بس قیامت در باندې قائم دی په خپل باندې خپل سترګو باندې ویني یقین بدراش وان ربك يقين رب تعالی ذو فضل خاوند مهرباني دی على الناس بخلق باندې ولكن اكثرهم لا يشكرون لیکن اکثر خلق شکر نه وباسي دا هم شکوا د ګیله ده د خلقونه چې خلقو سره الله تعالی احسانات څنګه دي د خلقو رویه څنګه ده او دویم دا جواب هم دی د سوال جواب سوال دسه وو کابرانو به ویل چې ګوره موږ خو د آسماني دین او د شریعت نه یو قائل نه منو قران پاک چې کوم آسماني کتاب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې وحی په ذریعہ باندې نازل شوی دی موږ یې نه منو چې به موږ نه منو دا دومره دین ورل نه منو نو بیا موږ ته الله تعالی د بچی ولې راکړي زموږ بچیم کېږي روغ صحتونه لرو ډېری پیسې لرو مال دولت لرو او ډېری خوشالیان مو سره کوو نو پکار دی چې الله تعالی د ارس زمنګ ناغستري وي او په وړي را باندې عذاب راوستي وي او چا چې د الله نه منل بس چې بیگانه نه فرمانی کوي سار لمړ پروت کافرانو دلیل وایو چې او د دې مطلب دا و چې د الله تعالی نه فرمانی او سم هلاکېدل بس اساره ده پکې نشته نو بیا چې موږ روغ رمټ یو ټیک ټاک یو پته لګي چې موږ د دین سره دښمنی دا ټیک پکار او د حق باندې او د بدبرستی کني صحیح ده د قران غني نعوذ بالله صحیح بنئ نو بس دغه دلیل بیا چې توای چې موږ په حق یو نه هلاکی ګولې دا دلیل به وایو دې ځکه کې دا غي جواب ذکر کیږي چې وان ربک لذو فضل علی الناس یقینا ستارب خاوند خامخ خاوند فضل له خلق باندې لیکن اکثر خلق شکر نه وباسي حاصل دا شو چې الله تعالی په عذابونو باندې پوري سور نه رانی سي مهلت ولا ورکی مهلت دې لپاره ورکی چې توبه او باز چې توبه موقع ورته میلاو شي کنه کې عمل کوي چې نه کې اعمالو توبه موقع ورته میلاو شي او ګوره چې پوري په هر ګناه باندې الله تعالی انسان رانی ولې نو په دنیا مخ باندې یو انسان هم ژوندې نه پاتې کېدو ځکه غلطي خدای انسان نه کیږي خو ځنې انسان مخبل غلطي په خیمانه چې توبه او باز ځنې خلک پکلک شي نه وباسي دومره پاره خسر
د نیکانو او د فاسقانو دومره فرق چې نیکان خلک په ګناه پښیمانه کیږي، ګناه دې کیږي خو پښیمانه کیږي، او چې کوم فاسقان نو فاسقان او بدبخت خلک په ګناه باندې خلک کیږي پښیمانه کیږي نه. د علامات نو د الله تعالی په خلکو باندې ډېر فضل له پوري په ګناه سره نه رانیسي چې نه راځي خلک ګناهونه کوي او الله تعالی پوري نه هلاک کوي. نو پکار د الله تعالی د دې احسان سره شکر ادا کړی چې ګوره ډېر وختونه مې منځونه ونه کړل، ډېر وختونه مې ګناهونه وکړل، غیبتونه مې کول او د آسماني دین سره واسطه نه و، په دې ټیمونو کې الله زه هلاک نه کړم، عذاب را باندې رانوست. نو اوس پکار دی دغه دومره مهلت شکر واسم او اوس خو دین لکار شروع کوم، اوس خپل حقیقت وپېژنم کنه. نو پکار دسی و لیکن خلک دسه نه کوي چې شکر وباسي، بلکې شکر بځای باندې نور نافرمانی را واخلي چې زه په حق یم ځکه نه هلاکېږم او زه ټیک یم ځکه مالدار یم، زه ټیک یم ځکه الله تعالی ډېر سره کړو که په ناحقه وجار څخه نه اخیستی وي نو په ناشکرۍ کې د نور مخکې لاړ شي په زیر دې چې الله تعالی احسان ومني د احسان مندۍ په ځای باندې د نافرمانی ته زور ورکړي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، یقینا سارب خامخا پویږي په هغه سمانه چې پټه سادي سینې ستاسو پړونو کې چې کوم پټ سپ راته بدی منه الله تعالی پوره خبر ده. وما يعلنون هغه چې دوی ښکارا کوي، کوم خبر چې ښکارا کوي او ښکارا وای بدی مل الله پویږي او شان به پویږي. په دې آیات کې یو چې کوم دینو رد الشرک د هغه شرک چې کوم د علم سره تعلق ساتي، دې رد الشرک په علم ویل کیږي. اصل کې توحید په علم دا د جتدا کې د لري چې څومره پټي خبرې دي ټول الله ته سره معلوم دي، بل چاته نه دي معلوم. دا توحید په علم دی. د دې په مقابل کې شرک په علم دی، سره دا عقیده ولري چې نور خلک په پټو خبرو باندې پويږي، دا شرک په علم شي. نو په دې آیات کې دا رد د شرک په علم دی چې په پټو خبرو باندې صرف الله پويږي بل څه نه پويږي. یو مسله خو دې دا معلومه شي. دویم ته اصل کې کافرانو د پاره یو خبرداري یو وارننګ او یره هم ذکر کیږي چې کافرانو د دین دشمنانو تاسو چې کوم سوای یو کوم سازشونه جوړوي، تدبیرونه کوي، کله په د قیامت نه منکر شي، کله په د قرآن کتاب نه منکر شي، کله د بلې خبرې نه منکر شي او ځنې ښکارا وایي چې موږ نه منو، ځنې په پټ کې ساتي موقع په انتظار باندې دي. دغه ټول د یاد لري چې الله تعالی په پټو خبرو باندې په ښکارا خبرو باندې یو شان پويږي او یو شان پويږي نو څه چل پکېږي الله تعالی پر دې جرمونو سنگین سزاګانې ولا ورکي او دغه سازشونه به ناکام کی. دا مطلب دی وما من غائبة في السماء والأرض، او نشتره هیڅ یو پټېدون کې شی په اسمانونو کې او پزماکه کې الا فی کتاب مبین، مگر خامخا به دا موجودی په کتاب ښکارا کې. زمکه و اسمانونو کې چې سم موجود دي هر څه دي دا ټول په یو کتاب ښکارا کې موجود دي، لوح محفوظ کې حساب موجود.